الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعتکاف متعلق خبر روانه و اعتکاف درې قسمه ده. علامه شامی رحمه الله فرمایي چې وهو ثلاثه اقسام. اعتکاف درې قسمه ده. او دارنګه فتاوی هندی کې فرمایي چې وینقسم الى واجب و الى سنت مؤکده و الى مستحب. اعتکاف تقسیمیږي درې اقسام ته. یو واجب اعتکاف هغه ده چې د نظر ومنل شي. مثلا یو کس وای چې زه د الله د رضا لپاره په خپل ځان باندې مطلب 10 ورځې 2 ورځې 1 ورځ اعتکاف لازم کوم. یا داسې وای چې که زما پلان کې کار وشو زبا 10 ورځې یا 20 ورځې اعتکاف کوم. اعتکاف دغه چې نظر کې دا واجب اعتکاف ده. د 100 ورځې اعتکاف چې نظر کړی او مغه ورځ اعتکاف وکړي او کداغه اعتکاف څومره ورځې واجب کړی په ځان لازم کړی نظر کړی وی نکی د ګناهګاری د تویل شي واجب اعتکاف. واجب اعتکاف د پاره روزه دا شرط. بغیر د روزې نه واجب اعتکاف نظر اعتکاف نسې کی. تر دې پورې کې یو کس بغیر د روزې نه اعتکاف نظر بزانو منی نو بیا دا کوم ورځ چې نظر کړي دغه ورځ اعتکاف به سره د روزو باندې په د باندې لازم او واجب. نظر اعتکاف دا چې د الله طرف نه په ما دومره ورځ اعتکاف یا دا پلان کې کار مې وشو په ما باندې د څه شوی اعتکاف دی وی یا به اعتکاف کوم منا په اعتکاف کې منښت کول نظر کول دا بیا واجب اعتکاف د تویل شي. خامخابه کې څومره ورځې چې اعتکاف نظر کړی به پوره کې 10 کړي 20 کړي 1 ورځ 2 ورځې کړي نو دا په دې باندې واجبي. خو دې سره کده روزه یاد کړي کني اعتکاف واجب بغیر د روزې نه نسې کی. دویم فتاوی هندیا وی چې ویلا سنت مؤکده. یو واجب چې هغه ته نظر ویل شي تنجیزن او تعلیقا. تنجیزن دا معنی چې د الله طرف نه باندې یا د خدای طرف نه باندې دومره ورځ اعتکاف. تعلیقا دا معنی چې پلان کې کار مو شو بیا به ما باندې اعتکافي کدا کار موش مطلب ځان باندې عمرې. او سنت مؤکد چې دا وهو فی 10 الاخیر من رمضان. دویم قسم سنت مؤکد دا سنت اعتکاف دا د رمضان مبارک په آخري عشرو کې اعتکاف کول دا سنت مؤکد د فعل الکفایه. دریم قسم چې دا ویلا مستحب وهو ما سواهما. دریم قسم مستحب دا هغه بغیر د دینه چې مثال بزان باندې لازم کول نه دی او مثلا منخ نه دی او نه مطلب دا چې 10 ورځې ورسته د میاشت د رمضان نه دی بلکې یو نیت د اعتکاف په هر وخت کې مطلب دا چې کول شي. سنت اعتکاف نیت کې بدای چې دا نیت کوم د اعتکاف خالص د رضا لپاره دی 10 ورځې ورستو د میاشت رمضان. یادا چې مثال په تور خپل جونګړې معتکف خانه ته دن شنو چې بسم الله دخلت وعليه توکلت ونويت سنت الاعتکاف. دا سنت اعتکاف نیت کم چې مستحب دا هغه به هر وخت کولای شي. یو ورځم کولای شي 10 ورځم کولای شي 20 ورځم کولای شي 4 میاشتم کولای شي 1 غنټم کولای شي 10 منټم کولای شي 1 منټم کولای شي. او چې کله جمعه ته دن شي نو ته وایي چې نویت الاعتکاف ما دمت
فی المسجد یا فی هذا المسجد. مطلب دا چې مانیتو کې د اعتکاف کم اعتکاف مستحب اعتکاف تر کومه چې جمعات کې ناست یم بس دومره به کې چې خبرې به نه کوې ذکر به کې تلاوت به کې دا اسه اعتکاف یو شپه ورځ هم کولی شي مثال په طور ماښام نه تر سبا ماښام پورې یو مانځه نه تر بل مانځه پورې هم اعتکاف دا مستحب اعتکاف او کم چې واجب دی هغه نیت هماغه ده چې مثال په طور چې کم تا په ځان باندې نظر کړی هغه اعتکاف به یاد کې نیت نه ده د هغه اعتکاف چې کوم ما په ځان باندې لازم کړی ده د هغه اعتکاف ازئی مطلب اراده نه ده. مستحب اعتکاف دغه ته نفلی اعتکاف هم وایي. دا اعتکاف انسان په رمضان کې یا د رمضان نه بغیر په نورو میاشتو کې کولی شي لږ وخت دپاره ډېر وخت دپاره مطلب دا چې جمعه ته دننه شي د اعتکاف نیت بولي نو دې ته به د هغه مونځ د وخت چې کوم مونځ دی کې د مونځ به جدا ثواب میلاویږي او چې کوم مثال په طور د هلته دا ټیم تېر که تر مانځه پورې انتظار مانځه نه بعد مثال په طور ناسته د ده ځان له به دلته مقصد دا چې ثواب میلاویږي د اعتکاف نه. د مستحب اعتکاف د زیات وخت او د کمو مودې په باره کې علماو اقوال دي. یو خدا چې د نفلی اعتکاف د پاره زیاته موده څه مقدار معین نه ده نو همدې وجه نه ویلی شي چې یو کس ټول عمر نفلی اعتکاف نیت وکړي نو هم صحیح ده. د ډېرې مودې څه اندازه نه ده معلوم ټول عمر اعتکاف نیت وکړه په یو ځای کې کښېنه جومات کو مطلب ذکر اذکار تلاوت کو دا هم صحیح ده. خو د کمې مودې په باره کې د اعتکاف نفلي علماو مختلف اقوال دي. امام محمد رحمه الله فرمایي چې د مستحب اعتکاف د کم مودې دپاره څه مقدار معین نشته دی فرمایي تر دې پورې چې یو کس د یوې ورځې یا د یوې شپې یا د یو ملت لپاره جومات ته ننوځي او د اعتکاف نیت وکړي نو کولی شي او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله ظاهر روایت قول هم ده او په دې باندې فتوا هم ده. نو پکار دا ده چې کلم سړی جمعات ته دننه کېږي د مانځه لپاره یا د بل څه مقصد دپاره نو دلته د لپاره د نفلي اعتکاف نیت کول پکار بس چې در کومه پورې مقصد دا چې زه جمعات کې یم زما نیت د څه شي د نفلي اعتکاف. نو کوم چې مثال په طور واجب اعتکاف دا غم یو ورځ لس ورځې څومره چې تا په ځان نظر کړي کوم چې سنت موقت اعتکاف دا هغه به خالص لس ورځې آخري وروستوي ای کې به کمی نه راځي. کوم چې نفلي ده نو هغې کې مقصد دا چې مثال په طور ګنټو پاو وخت لس منټه یو ورځ دو ورځې څومره چې ته اعتکاف کولی شي. اوس مثال په طور څوک چې د رمضان په آخري عشره کې اعتکاف ته ناست وي خوا سنت اعتکاف او چې څوک نه وي ناست نو ده لپاره کم از کم د اعتکاف د ثواب د حاصلولو اسانه طریقه دا ده چې کله هم د جومات ته دپاره د مانځه داخلېږي نو د اعتکاف نیت وی به چې تر څو په دې جومات کې ناست یم نو مطلب زما نیت د څه د اعتکاف نه دی به ذکر کوي تلاوت به کوي تسبیحات به وي او یا به مطلب چپ ناست وي دا د لپاره هغه سنت اعتکاف نه بلکې نفلي اعتکاف ثواب ورته په دې رمضان کې ملو شو او دا په اول ورځو کې هم کولی شي منځي ورځ اخره کې هم کولی شي یو شوا روز هم کولی شي لکه مثال په طور یو شپه اعتکاف وکړي نیت اعتکاف وکړي جومات ته دننه شي تر سبا ورځې کوي دا نفلي اعتکاف. نو نفلي اعتکاف یو ورځ هم کېږي دو ورځې هم کېږي درې ورځې هم کېږي ډېر هم کېږي لږ هم کېږي د دې هم خپل ثواب اجر الله پاک ورکوي. نو یو سنت اعتکاف شو دویم واجب شو او دریم چې د مستحب او نفلي اعتکاف نارینه‌و لپاره په جومات کې او زنانو لپاره اعتکاف چې د خپل کور کې چې کوم ځای دپاره د مانځه خاص کړی وي او یا دا چې ځای خاص کړی نه دی ځان له خاص بس هغه اعتکاف خانه شوی د دې ځای نه مقصد دی بهر زنانه نه راوځي لکه څنګه چې نارینه جومات کې اعتکاف وکړي جومات نه بهر نه راوځي. نور معتکف لپاره واجب اعتکافي سنت اعتکافي مستحب اعتکافي کوم چې احکام دي مطلب د اعتکاف هغه ټول لپاره یو شي چې مطلب واجب اعتکاف هم دغه احکام دي چې کوم مطلب د سنت اعتکاف احکام دي. نفلي لپاره مقصد دا دی چې همدغه احکام نه چې بس اعتکاف نه تو کې اعتکاف
اعمال بته کې مطلب ذکر بکې نفل بکې تلاوت بته کې اما دا دومره چې اعتکاف کې خبرې کول ضروری جایز دی اما د ضرورت نه بغیر خبرې دا جایز نه دی مثال په تور اعتکاف تناس ته مخکینه کې سید شروع کړي فلو پټي کې سي کې دانا جایز اوس چپ ناس ته په اعتکاف کې بکار نه چې چپ کېږي بد خود شوی اعتکاف کې چپ ناس او کچېره مثال په تور د چپ ناس ته د نیت په عبادت باندې کوي نو بیا دا بکار نه د ځکه چې چپواله خو سره عبادت نه بلکې ته عبادت په دغه اعتکاف ته ناس او کچېره دا سړی د خلینا مثال په تور سپک وي خلی کنټرول نه خلی نه فضول الفاظ وزي نو که بیا د چپ کینی نو په دین کینی چې مثال په ترمانه فضول خبره د خلی نه ونوزي غلطي ونوزي نو بیا د چپواله د غلط خبرونو د عبادت ته کدا ناری نه ک زنانه باز زنانه خپل ډېر سپکی ویزه خبره کینو اوس کچېر اعتکاف کړي بل چپ کیو که چپ په دینت باندې چې فضول خبره په خلی نه ونوزي نو بیا عبادت د سید په اعتکاف بل اعتکاف چې کم زیاده دغه زنه بهر نه وځي جائز خبره جائز دي پکې د ضرورت خبره جائز دي پکې اوس دا سه مثال په تور اشارات باندې هغه کول دا څه خبره نه ده د خبره کول شي د ضرورت خبري بغیر د هغه زنانه نه خبري مثال په تور حل نه وي خبره د تر رسول یا خبره کول یا د تپوس کول نو دا جائز او تر دې حد پورې چې دا سم نه ده چې زنانه اعتکاف تکینی بعض وخت عدالت په دې محله کې او کس اعتکاف ته ناستو نو چا ورته چې یار ته خدا منځونم سم د کال نه کې د اعتکاف څنګه تایید وکړ او یا ټول کال دې غیا نه تنگ شوې ما پرې چې په دې روزه کې د اخري ورځ خو په آرام تیر ګناغه د اعتکاف دې غیا نه کړو بس زنانه اعتکاف در پر چراغه د کور کار نه په اخلاص سم بهر زو دن پخلې پکې دې ګرمي ته وګوره نه زنانه لپاره چې اعتکاف وکړو چې ضرورت وي د سشیا کولې شي مثال خپل اعتکاف خانه کې د کولې شي مثال په تور بنډې کټ کې یا لوګان کټ کې یا پیاز کټ کې دا کولې شي یا مثال کور کې اعتکاف تناسب نور ته چې هغه ماتره او چې کټ کولې شي ضرورت مثال په خپل ځای کې دی خپل ځای د اعتکاف خانه د بنوځي او کچیر مثال په تور د لپاره د روټي او د چیل ضرورت او بل څوک د پخلی نه دی وتلې شي په خولې مشي او ځان ته وروړي مطلب دا چې ووس کې دا ضرورت شي نو کار کولې شي په خپل اعتکاف خانه کې معتکف خپل اعتکاف چې کوم جونګړه د زنانه مغزه کې کار کولې شي فضل به دې زینه نه وځي اوس کچېره مثال او داس ته وتلې شي او داس ماتول ته وتلې شي مثال ته میتیاز ته وتلې شي خو ملما راشي دا ورته وځي نه او کچېره ملما په دې او د سمات زیت تلو او بیرته کمرې ته خپل زیت راتلو مېس کورته ملو شستنه مشي کی سپار وای یا به تلو راتلو کې د بیمار تپوس کی څه خبره نشته خو مستقل به بیمار تپوس ته وتل یا مثال په تور یو ملمر شي هغه ته وتل بنکی بس په خپل اعتکاف خانه کې به ناسې د ضرورت او د حاجت والا چیزونو ته مطلب هغه چې ضرورت چې بغیر د دنه نشي کېدلې زیرا وتل شي اما چې کوم بغیر د دنه کېدلې شي بیا ناراضي چې ورته بخول شي یا سوګي په کور کې پخې نه دی بچي پس نه راوځي ترکاری بخول اما دا که سوګنی به دی بخول شي اما دا که بل سره مدد کې په خپل دی جونګړه کې کول شي مثال سبزی ورته کټ کې یا مثال په تور دا نور ساغو کې نو دا کول شي نو دغه اعتکاف دغه احکام دي د نورست نور احکام هم ذکر کی اللهم صل علی